بسم الله الرحمن الرحیم. ضمیر مجرور متصل دا د مضمراتو پنځم قسم دی. نمبر 1 قسم ضمیر مرفوع متصل، نمبر 2 ضمیر مرفوع منفصل، نمبر 3 ضمیر منصوب متصل، نمبر 4 ضمیر منصوب منفصل. اوس پنځم نمبر قسم چې دی نو آغا ضمیر مجرور متصل لی. بیچ 14 ہے. دا ہم سورلستی اور یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ضمیر مجرور متصل چې دی نو دا په دوه قسمه دی. په دې کې منفصل نشته، خو دلته کې دا متصل دا ځان له په دوه قسمه باندې دی. ایک تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو، دوسری وہ جس پر مضاف داخل ہو. یو اغا ضمیر مجرور متصل دی چې په هغه حرف جر داخلي. د حروف جر چې دی نو دا اولس دی، د دې بیان رستو را روان دی. او دویم اغا ضمیر مجرور متصل دی چې هغه ته یو اسم مضاف شوی وي، نو دغه ضمیر مضاف الیه وي، او مضاف الیه چې دی دا به همیشه مجرور وي. نو د ضمیر مجرور متصل دو قسمونه دي. یو ضمیر مجرور به حرف جر، هغه ضمیر چې مجرور وي د حرف جر د وجې، د مجروراتو بیان رستو را روان دي. او دویم هغه ضمیر مجرور چې د اضافت د وجې نه مجرور وي، ضمیر مجرور به اضافت. ضمیر مجرور به حرف جر لی. اوس په دې ځای کې لی کې دا لام چې دی دا حرف جر دی، او یا چې دا نو دا ضمیر مجرور متصل دی او حرف جر سره متصل او پیوست راغلی دی، نو دې ته وایي ضمیر مجرور متصل به حرف جر. لی لنا کې لام حرف جر دی، نا ضمیر مجرور متصل دی. لکا کی کا، لکما کی کما، لکم کی کم، لکی کی اور لکما کی کما، لکن کی کن، لہو کی ہو، لہما کی ہما، لہم کی ہم، لہا کی لہا، لہما کی ہما اور لہن کی ہن ضمیری مجرور متصل بحرف جر دی. لام پا کی حرف جر دی. دا لام نے علاوه بل حرف جرم پر راتلی شي لکا من دا حرف جر دی. نو من چې پراشي نو منی، مننا، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکن، منه، منهما، منهم، منها، منهما، منهن. ضمیر مجرور به اضافت دا هغه ضمیر دی چې دته د بل اسم اضافت شوی، نو د اضافت د وجه نه دا مجرور وي. ضمیر مجرور متصل به اضافت. داری، دارنا، دارکا، دارکما، دارکم، دارکی، دارکما، دارکن، دارهو، دارهما، دارهم، دارها، دارهما، دارهن. په داری کې دار چې دی نو دا اسم دی، معنی د کور، او یا چې دا نو دا ضمیر مجرور متصل به اضافت دی. داری زما کور، دارونا زمون کور. په دې کې دا نا چې دی دا ضمیر مجرور متصل به اضافت دی. داروکا ستا کور سړی ته خطاب دی، نو دې کې دا کا ضمیر مجرور متصل دی. داروکما کی کما، داروکم کی کم، داروکی کی داروکما کی کما، داروکن کی کننا، داروہو کی ہو، داروہما کی ہما، داروہم کی ہم، داروہا کی ہا اور داروہما کی ہما، داروہن کی ہن ضمیر مجرور متصل با اضافت دی. فائدہ: کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کی واقع ہوتی ہے. مصنف رحمت اللہ علیہ پدیزه کې یو داسې خبره کوي چې د دینه مخکې مجموعی ته ورچې دی نو هغه خبره مصنف نه ده کړې، د هغې نه یو استثناء بیاني. هغه داسې
چې ضمیر چې دی نو دا هغه مختصر اسم دی چې دا د چا د عنوان او د یو خاص اسم نه بعد واقع شي او دا د متکلم یا د مخاطب یا د غائب طرف ته اشاره کوي. یعنی ضمیر چې دی دا هغه اسم دی چې په عبارت کې به د دین مخکې یو اسم ذکر شوی وي او دا ضمیر به هغه اسم ته اشاره کوي او هغه اسم به بیا خپل مصداق متعین کوي. یعنی د دې ضمیر نه مونږه خارج کې یو مصداق نشو متعین کولی سو پورې چې په عبارت کې د دې مصداق مونږه معلوم کړی ني. نو د ضمیر تعلق وړومبي عبارت کې یو اسم سره او بیا د هغه اسم تعلق په خارج کې یو سیز سره. لکه زه داسې وایم چې زید جمعات ته راغلو هغه مونځو کو. نو په دې ځای کې زید چې دی نو د زید تعلق په خارج کې د عبارت نه بار یو ډانچې سره دی چې پای کې سر دی خپې دی لاسونه جسم دی دا هغه یو خاص تشخص دی. لیکن وروسته بیا دی چې هغه مونځو کو نو که دا هغه مونځو کو دا جمله جدا ذکر شي او زید جمعات ته راغلو دا جمله وسره نی نو هغه مونځو کو د دې جملې څه مطلب نه جوړي بلکې زید جمعات ته راغلو هغه مونځو کو نو د هغه نه مونږه زید معلوم کو چې هغه نه مراد زید دی او د زید نه مراد دغه ډانچه او شکل او جسامت دی انسان دی. نو د هغه نه انسان نه معلومي د هغه نه عبارت کې چې کوم زید لفظ دی هغه ته اشاره شوی ده. نو د زید ته مرجع وي او د ضمیر ته راجع وي. راجع مطلب واپس کیدون کې نو هغه د دې واپسی چاته کیږي زید ته کیږي نو هغه دا ضمیر دی راجع دی او زید چې دی دا مرجع دی دته واپسی کیږي. د هغه مطلب اسم نه جوړیږي سو پورې چې زید نی. نو دلته مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي چې کله نا کله داسې کار وشي چې مرجع نه وي یو ضمیر راغلی نو الته کې به مونږ بیا د هغې یو خاص معنا کوو. نو کم ځای کې چې د مذکر ضمیر راغلی او د هغې مخکې مرجع نه ذکر شوی نو مونږ به دغه مذکر ضمیر ته ضمیر شان ویو. شان چې دی نو دا مذکر دی یعنی دا شان تراجع دی شان داسې دی حالت داسې دی دا معنی به کو. او کله نا کله د مؤنث ضمیر راغلی او د هغې مخکې مرجع نه وي نو په دغه صورت کې به مونږه د دې مؤنث د ضمیر معنی چې ده نو قصه کو. قصه دا په عربی کې مؤنث دی. د دې مثال چې دی نو انه زید قائم نو په دې ځای کې انه چې دی دې کې دا هو ضمیر د دې مرجع مخکې نه دی ذکر شوی مخکې عبارت نشته شروع د انه نشوي ده نو په انه کې دا هو ضمیر چاته راجع دی نشته سو د دې وجه نه مونږ به وایو چې د هو ضمیر چې دی دا شان ته راجع دی. انه شان داسې دی حالت او کیفیت داسې دی زید قائم زید ولاړ دی. او کله نا کله د مؤنث ضمیر داسې راغلی چې مخکې د هغې مرجع نی لکه انها زینب قائمتن نو په دې ځای کې انها کې ها ضمیر چې دی د دې نه مخکې بل څه نشته چې دا هغې ته راجع شي د دې مرجع مخکې نه دی ذکر شوی. نو مونږ دې ځای کې د دې ها مطلب د قصې اخلو چې دا ها ضمیر قصې ته راجع دی. انها قصه داسې ده زینب قائمتن زینب ولاړه ده. کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے. کلا کلا د جملے نہ مخ کے ضمیر
غائب چی دی نو دا دا مرجع نہ بغیر راغلی. پس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. کدا دا مذکر ضمیری نو دیتا ضمیر شان وی، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہے او کدا دا مؤنث ضمیری تو ضمیر قصہ نو دیتا ضمیر قصہ وی. اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، او د دې نه رستو چې کومه جمله راغلی نو هغه د دې تفسیر کوي. انه زید قائمون کې زید قائمون جملہ د انه د هو ضمیر تفسیر دی. جیسے انه زید قائمون تحقیق شان یہ ہے بے شک شان داسې دی. شان څنګه دی؟ زید قائمون د دې تفسیر وکړه چې زید ولاړ دی، دغه شان دی. و انها زینب قائمتون بے شک تحقیق قصہ یہ ہے بے شک قصہ داسې ده. قصہ څنګه ده؟ زینب قائمتون زینب ولاړه ده. نو دا زینب ولاړه ده دا جمله د انها د ها ضمیر تفسیر دی.